الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مهاجرین و مسلمانانو اور زمانگا محترم خویندو مشرانو کشرانو دنیا قانون پدی باندې جاری دی چې په دنیا کې دوه قسمه خلک ژوند تیروي یا غي چاغو بیاری یا قلمندی او دوی ماغی چاگو وقفی قمقلی دا دوارا انسانانی یا شان شکل و شعباتی لاسونا اخبیر ویگونا استرگی اوخیاروں بکارون پی جندیشی اور قمقلوں بکارون باندے پی جندیشی اوخیار سڑے آئی چاد اوخیارانو کارون کئی اوخیار اخذ آگئی چاد اوخیارانو کارون کئی اور قمقلوں بیوقف آگئی چاد قمقلوں بیوقف کارون کئی اوخیار خلق آئی گوری نو آگئی اوخیار سڑیدہ اوخیار خزد گوری چاکم کارونه گئی نو آگا دے گئی چاگا سوئی نو آگا دے وئی اور کمکل بندہ آدھی تنگوری نو چاہد کارونه سبق اخلی نو چاہد وینان سبق اخلی نو آکا مکلو بروکو دوا سے پاتی شی دارو بیاران خلق کلای دنیا آباد شوی دا بنینو انسان اللہ پیدا کرے نو پدی انسانانو کے ذکرو نزیاد کو خیار و عقلمند آگو چاہا اللہ دخبل پیغام دپارا چون کرو
چاہے دے انبیاء علیہ السلام وی او یاد آغای مرگری چاہے دے دا پخوانو انبیاء مرگرو تبی حواریین وی او دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وی و دی انبیاء علیہ السلام کی دا طولو انبیاء و خاتم و آخری پیغمبر نچوڑ دا انبیاء علیہ السلام اگر جناب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاغل لڑک بند داغا لکوانی داغ زوانی داغ بڑاوالے داغ ناستا داغ ملاستا داغ گرزیدن داغ کے ناستل داغ موسان داغ خوشحالی آٹون یو سبکو چاچی دی سبک آغستا آگے یادون داغین علم داغین تعلیم آغستا نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حلیہ نواتون سبق و صحابہ و غیادون داغ کارون یادون داغ نا یادولا داغ حلیہ یادولا سرگ داسی وگون داسیو ویخت داسیو شنڈ داسیو قد داسیو گرزیدن داسیو زکر آٹول دوخیار بندہ آیا پی جندیشی کارون دا پیغمبر پاک ویناگان دا پیغمبر پاک نو آٹول اغی آدولا و داغین سبک آغستا سبک اغی یاد کو او داغی چکم نور تابدار رستی رالر نو اغی کے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترگی داسی وی شنڈی داسی وی ویختی داسی و گیر داسی و سینہ داسی مضبوطا و تیز با گرزیدہ دمارگرو پشان کالا میانس کی کالا مخ کی کالا رسلو دا طول آگئی من خبرو شاگردانو تاوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ویلیو او چاہتا یادو نو آغا خبرو شاگردانو تاوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه سکڑیو نو آگئی یادون آگئی خبرو شاگردانو تاوی آگئی راولا کی دل آگئی خبرو شاگردانو تاوی دا سلسلار آروانوا رسو خلق راولا کی دل علماء کرام اللہ دی پر رحمتو نوڑی گی اگئی آسینا دا ایر شی دا روک شی دا پاتی شی نو اگئی لکل شروع امام مسلم رحمت اللہ علیہ زان لو لکل امام ابو داود زان لو لکل امام نسائی زان لو لکل ابن ماجد زان لو لکل پائی گی یو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگا زان لو لکل گرزیدہ یو نا تاپوس کڑے بل نہ کڑے تا تا سیاد دی چی نبی علیہ السلام ویلی دی تا تا سراغلی دی چی نبی علیہ السلام ویلی دی سامر کی چاس ویلی دی چی نبی علیہ السلام دا سی کڑیو نو آگے را جمع کرل او آگے اولی کل
هغه ته وایي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث ته وایي وینا د نبی علیہ السلام، کارونه د نبی علیہ السلام، کردار د نبی علیہ السلام، حلیه د نبی علیہ السلام. هغه ته وایي احادیث هغه ولیکل او بیا چې هغه ولیکل او را جمع کړل نو څنګه زمون زمیندارو په خوا غوبانو کو نو بیا په څنګه باندې والو مشرانو ته به یادي کشران غوتري شری ګوري بیا به داغه نه بعد پراشپیل والو زور مو تراشپیل وایو بیا به داغه نه بعد په غالبیل باندې چاند کړ او داغه نه بعد ورته زنانه او چجونی سره نو بیا به په چج باندې اوسه پول او غنم به سپا کړل ګونډه دانی بوس آبه تر لری کړل. داسې امام بخاری رحمت الله علیه هغه چې احادیث را جمع کړل نو بیا کله څنګه او کله راشپیل او کله غربیل او کله چج نو هغه وساپول خلک وایي یاره دا یو بل ته ویلي دي بل ته ویلي دي یاره دا حدیث به چې صحیح که صحیح دراز به اسانه نه دي راغلي دې ته څنګه او راشپیل او غربیل او چج نیولی شوي دي نو هغه وساپول. امام بخاری رحمت الله علیه 3 لاکھ حدیث را جمع کړه او چان کړ وی سپول نو دغه نه اته داغه نه 2.5 زره حدیث هغه جدا کړل نو چې په 3 لاکھ کې 2.5 زره جدا کړي نو هغه سوره سپولی سوره به چان کړي بیا باغی کی هغه حدیث چې ما یوې خبره کې ډېرې فائدې وي نو هغه حدیث کله په یو باب کې راړي د یو فائدې لپاره کله بل باب کې راړي د بلې فائدې لپاره کله بل باب کې راړي د بلې فائدې لپاره نو هغه حدیث په یو کتاب کې کله یو حدیث اته ځای راړي او کله یو حدیث څلور ځای راړي او کله یو ځل راړي نو کله بیا شمېرې نو بیا اته زره 9,000 حدیث دي او کنه هغه اته او هغه یو حساب کې نو بیا سره پاسه 2.5 زره حدیث هغه په کتاب کې راړل او ویلی کلا منگه کی خودل تیارن وڑای را تا جوڑا کلا منگه وی کی اسوالا اچھے بیار منگه نالو دا بسمگا نیرنوی بد قسمتی دا کتابی چکلا شروع کو نو بدی کی اول کی نیت خبر ہے اکرا انما الاعمال بالنیات دا دیر پارا گورے کتر دین کار کے اور نیت دی صحیح نہیں ہے نو بیا سی بازان کڑے او سواب نیستا اول چی جہنم تا مرزیگی نو آگا کاری با مرزیگی چی آگا قرآن وی اڑیر پا خوان باندی بیوی خوانا بوتو اکت کی لے لکا تا چی سنوے لو تا تو ویلو شفلانے سیب دیر کلے کاری لے اډیر خستا आवाज دې اډیر په خوان دړمي تا خو دې راوېلو اول هغه مجاهد چې jihad کړو شهید شو اول په جهنم تاغه ورزول شي الله ورته وایي تاسو کړو دې وایي ما jihad کو حتی او تر دې چې شهید شو الله ورته وایي کتکیل لگا تا چې سره ګړیو هغه تا ته ویل شو تا خو دې راګړو چې خلک وایي فلانې ډېر زړه ور دی ډېر ښه مجاهد دی نو اول جهنم ته به هغه ورزول شي
هغه مالدار چې مال به لګو په دین باندې په لاره کوڅه باندې په غریب او کونډې باندې خو مال یې د نوم دپاره لګولی و نو الله به وایي کرکیله لکه تا خو دې راکړي چې خلک وایي فلانون جوادون فلانې ډېر سخي دی کار یې کړی و د دین خو نیت یې صحیح نه و عقیده یې صحیح نه وه هغه یو عمل هغه منظور او قبول نه شو د دې وجې قرآن کریم کې هم الله چې دې ذکر کوي نو الله فرمایي عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عملی گروس کلی شیخ تن بشور کرمتا عملی گروس لانی مستر گروس خدا جان نمشی ٹکان جان نمشی زکاتو کو عمل کرو خدا پیغمبر پاک کو طریقہ نو اور کہا قرآن میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ چاچنے کیا معلوم کو خوشت دارچ رہی مومنی دکی بانی فلا کفرانا لسائی نشتے نا شکری دل دیا ملا عملی کرے خوشت دارچ دکی ایمانو دنیا توقید سیوا کنیا توقید سیوی پر عمل بیا فائدی نہ ورگئی خواہ تسبیح لاس کی اکیرہ دی تر نامو پر خودی دا او بڑی دیوالی دی دا پرتو پزادی جانگے چھولے ہیں ازان میں زبر کی اڑکڑے کو عقیدہ و عمل لسان میں دی پس برگاہ پہ جامع نکی گی پہ پٹکو نکی گی کرے صرف پدی نکی گی جتا ظاہری اڑیا جوڑا کڑے رہا تر سوچ استا عقیدہ و عمل اگر صحیح نہیں ہے اور قرآن و سنت مطابق نہیں سامیت صحیح نہیں نو امام بخاری اول حدیث راڑو انما الاعمال بالنیات بے شک دار مراد عملو بنیاد باندھ دے نیت باول برابر ساتھی نداغین بات بیا عمل کے کنیت دی غلط یو تو دین کار کے زمان مہربان دا دین کار نہ دے کتے خلقو تا قرآن وایا قرآن دلاس کی نیولے دے خدا تا رضا نہ دے مدے دی اجر نشتا کتے بزرگ کے امامتی کے کتے سبق وائی خدا تا رضا نہ دے ابھی کی اجر نشتا عمل چکے نو اول بنیت صحیح ساتھی دیو جی اول دا ذکر کر او چکل اخبر کتاب ختمی نو پاکر کی دوت الاعمال ذکر کر دو علماء کو بگڑیر خبری دی او کاغین تاوڑا مان نو بیا خبر بلشان کی بیا میان کوئی نا نو بیا بائی دادے سے بلا کریں نو دیو جن عزیز آسی پا سادہ سادہ پختو کی وام زگر چاہی بگی بیانوری کسی دو علماء چکے میں خبری دی آبی آزان لدی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھ دا خلق دا عقل مطابق خبرہ کوا چستا پا خبرہ کوئی گی کستا پا خبرہ نکوئی گی او تا پا کیار سے گھنڈوٹ کی نو بیا دی افغانستان کی علاقہ دا یو طرف تا دی پارسی بانان دی اپر پار پختانی دی نو امیانس کی کلے چیزے اگئی غریبانان نا پختون گڑا وڑا شوی دا فارسیون تی گڑا وڑا شوی دا لگے او خواہ پختون دا بل خواہ فارسی دا نو چپا پولا باندی پٹی پا میانس کی سنزی نو اگر وہ آواز ورکیو پٹی پا میانس کی ولی زی پا پولا زا نو اگر وہ کوئی دا پٹی پا میانس کی دا پولی پسار لار دا دا پٹی پا منس کی چرا میں روی
وای د پولي په سر لار ده نو پټي کې ولې ځي نو وای د پولي په سر لار ده د پټي په منځ کې چیرې مېروي څنګه بغل مې ځنم دوب باندې راوړم وای یو ګټه باندې ولم د تراخ کې نو دوب باندې دی خو راوړم لامیان مولیان چې او ځای شي نو بیا سړی ته ګرانه ځکه چې هغه وایو دا رواني یا که دا وایو هغه رواني خو داسې د عوامو په جمع به وایو نو آخري باب یې راړو او په دې کې امام بخاري رد کوي په یو ډله چې هغې ته وي معتزله چې هغه هر څه په عقل تللو زما عقل مني او زما عقل نه مني نو قرآن کې الله وی ونضع الموازین القسط من بطله د انصاف کی قیامت پر ازو نو الله تعالی ذکر کړی دا هغه وی تعالی مله نشته د دې مطلب دا دی چې الله به انصاف کوي عدل به کوي ځکه تعالی نه هغه شي چې دا هغه جسمي او د عمل کو جسم نشته و دا غي په عقل باندې کار کو دا و ته پته نه چې رسو ولای سيزونه راشي جسم به نه یو تللی بشي لکه موږ دکان ته لاړ شو 2 کیلو ګیس په سلندر کې واچو نو ګیس کاری او وزن نشته دا څه عمل وزن دی نو بیا اهل سنت والجماعت وایي چې دې عمل له الله وزن ورکړي څوک وایي چې کوم کاغذونو کې لیکل شوی دی هغه کاغذونه به تللی شي څوک وایي چې هغه عمل کړی نو هغه به تللی شي او د عمل بوجه به سړی درونه وسپکي لکه تاسو به کتلي په سوات کې زمرد راوځي نو عامې ګټې چې اچھا چې یو منګول ګټلی نو هغه 1 کیلو او که زمرد یو منګول راووتل نو هغه یو دړی بیا هغه دراني هغه اصلي کاڼی نو هغه درونی داسې د عمل په وجه به سړی درني یو سپکېږي زموږ پښتو کې وایي یاره وایي دا فلانی ډېر دروند سړی دی چې خوی دروني عمل یې دروني خبرې درني یاره وایي دا ډېر دروند سړی دی او ډېر غټ پټي دا غوښې کې نه یو خوا بل خوا بوتې راوتي خو چې عمل یې سپکي نو خلک وایي مړه دا سپک سړی دی خوا کې مه کښېنه سپکې خبرې کوي سپک سړی دی داسې د انسان وزن به د هغه په عمل وي چې نیک عمل یې کړی نو هغه به دروند او چې نیک عمل یې نه کړی نو هغه به سپکي قیامت کې او تللی به یي نو څوک وایي یو تله به یي څوک وایي نه هر عمل له به جدا جدا تللی لکل عمل میزان هر عمل له به ځان له تللی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس شوی و وی دا دې نور دنیا د عمل به څنګه تللی شي نو هغه ورته وایي کما یرزقو څنګه چې الله دې ټولې دنیا له رزق په یو ځل ورکوي نو دغسې عمل یې هم تللی شي که نه نو عمل به الله تلی او څنګه چې په دې دنیا کې د یو شي وزن هغه په 2 څیزونو باندې یو کشش ثقل چې د ځمکې کشش او دویم د هغه حجم لکه مثلا دا پین دی نو یو د دې حجم پلنواله اوږدواله چې دې د لاندې سوره اوبه راځي نو هغې ته حجم وایي کله یو شي حجم کمي نو هغه وزن زیات کمی خو حجم یې کمی نو هغه ډوب شي اوبو کې لکه ستنه کله یو شي حجم زیات وي وزن یې کمی هغه نه ډوبېږي لکه غټه کشته نو د وزن 2 څیزونه یي یو د هغه حجم او دویم کشش ثقل که یو شی یو چټاکای دی
او ته بل خلاته اوسي اول دې پرېږدي نو په ځای ولاړې کته راځي ځکه که شکل ختم شوی داسې د عمل وزن په دوه څیزونو راځي او دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لن تضلوا ما تاسو ته دوه څیزونه پرېښودي دي څو پورې چې هغې باندې ومنګل لګولي نو خطاب شي کتاب الله و سنتي یو دا الله کتاب او دویم زما سنت یو دا چې او کار کې نو لیکي ځکه چې الله ویلي تا ته یو سړی وایي وضو لیکي نو ته وایې الله ویلي اقیموا الصلاة تا ته یو سړی وایي روژه ونیسئ نو ته وایې الله ویلي واتموا الصيام إلى الليل تا ته یو سړی وایي حج لیکي نو ته وایې الله ویلي واتموا الحج والعمرة لله دویم دا چې څنګه به کې نو هغې جواب دا دی چې پیغمبر پاک څنګه کړي بس هسې به کې موږ ته د ماسپښین څلور رکعته فرض کې پیغمبر داسې کړي مازدیګر څلور رکعته کې پیغمبر داسې کړي ماښام درې رکعته کې پیغمبر داسې کړي هغې کې ته عقل نشي چلولی نو قرآن او سنتو داسې وزن د عمل الله راځي چې د قرآن او سنت سره برابر وي که قرآن کې الله نه ویلي پیغمبر پاک او صحابه نه کړي او ته د ځان نه یو عمل جوړې هغې کې بیا اجر او ثواب نشته عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صحابي و یو ورځ یو تن راغی ورته ویل ستا جومات کې خو مې عجیبه کار ولیدو ویې څه وی چې موږ شو نو خلک اړم شو په تیز یې ذکر کو لا اله الا الله لا اله الا الله دای کله کله کنه سر شړی او الا هو الله هو والله کوي اب دې امیان دوکا کوي زه ذکر کوم دا ذکر وای پیغمبر پاک کړو کنه کدا سې کړی راځي چې څنګه کې چلاته ټاکه او ټوپونه وې او پیر جذبه کې راغی پیر ته په دیوال کې نو دې بیا جذبه کې راشي چې یې ورته چې راځي زما امالان جذبه کې راغی اپیران ملکات په یو منسوری او الله الله نه دا پیغمبر پاک کړو کنه کاغه طریقې هغه کړی ماته یو خاصه به وکړو هغه نه کړی نو کوم عبد الله مسعود دی ستاسو جمعات کې بچو ذکر کېدو هغه خان هغه په شو کاچولا راغی جمعات ته کله چې موږ شو خلکو په تیز ذکر شروع کړ هغه ودرې هغه ته وایي هذه ثياب لم تملا وهذه اللواني لم تبصر دا جامې چې ما د نبي علیه السلام زمانه کې چولې هغه لاندې دي زړې شوي وهذه اللواني لم تبصر دا لوښي چې ما پکې د نبي علیه السلام سره خوراک کړی هغه لاندې دي مات شوي مطلب دا دی چې د نبي علیه السلام د وفات ډېر وخت نه تېر شوی کمی جامې کمزوري چې ما د نبي علیه السلام زمانه کې چولې وو هغه لاندې دي زاړه شوي ما چې د نبي علیه السلام سره کملو خوراک کړی هغه هم لاندې دي مات شوي وقد جئتم ببدعة ظلماء تاسو ټول بدعت پیدا کړ ما وراکم الا مبتدین زمین ما تاسو لرا مگر بدعتیان ایده بدعتیان ہوئی ایگو ذکر کو یہ روئی دا پنج بریان نوی دیگر چاہتا بدعتی ہوئی ومنگر چاہتا نوائی من بدعتی دا بدعتی ہوئی
من مشرک ته مشرک وایو چې ځان نه په دین کې نوي کارونه جوړوي نو امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړ چې عمل به تللی شي او بیا په عمل کې هغه عمل چې پای کې توحید بیان او شرک ردی په ټولو کې درونه عمل هغه دی او دا درونه عمل الله د پیغمبرانو نصیب کړي چې شرک رد کوي او بدعات رد کوي د توحید او سنت بیان کوي نور خلک په نور سره شي نور خلک دا غي کله یو در او کله بل در کله یو څه او کله بل څه ایس په پته پوه نشو نه په دین پوه شو نه په شریعت پوه شو نه په بل څه یو ورځ به یو سره یو یا بل بل سره یو یو ورځ به یو سره اتحاد جایي یا بل ورځ کفر ابنا راته چاوي پی ټی آی او دا یو تنظیم دی وحدت المسلمین هغه اتحاد کومه خان بیا راته وي ما کړه نه نو تاسو سره نه مرسو ودا ګور شي او سره یو ځای شو نو ما دای ورته چانو ګورو ویولې ما په مجلس عمل کې ور سره د اتحاد کړو او په ملي اتحادي کونسل کې ور سره د اتحاد کړو نو کار وخت جایز نو اوس نه جایز نو دا ډیره غلطه خبره ده او کار جایز نو اوس هم جایز نو او کنه دنیا لپاره نو هغه وخت هم اوسم دی نو ما موږ مازی وکړو کوات کې خلکو لښکر کړو نو لښکر والا هغه راتلو دا مالدار نیولو وهلي دا هغه پیسې اغستې یو اجه سړی هغه ګمړي خرڅو چولې خرڅولې هغه چې دا حاله ګولوړي دا نو هغه خانه کې واړو د چولو اکوټي تاو کوته هغه اوس باندې سمسای ورڅخه خانه کې لاس کیونیو هغه به غولا وی ارمان دې نستا اوس دې په خوان کوو شو من یې اوس په خوان کوو شو تماشه کې کوو څوک یو غالي ونی شوی دی څوک بل خوا اځ چا یو بل منډي دی چا بل بلا اځ چا ګرځي یو بل و نشبي خو و نظراتي او زود پراته دي امنګه هغه کوم د قران او سنت خبره کوله اوسې وګو مازی منګه وکړي ښا دای واسه موږ مصیبت اخته او نه دین شو نه دنیا شو اصل خبره اصل عمل رد شرک او بیان د توحید نو هغه امام بخاری ذکر کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان دو کلمی چې هغه ډېرې محبوبې دي مهربان بادشاہ ته ډېرې سپکې دي په جواب باندې ډېرې آسان دي په جواب باندې او ډېرې درنې دي په ټول کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک دی الله پستانی دا الله باندې لګیایو پاک دی الله چې هغه لوی ذات دی سبحان الله پاک دی الله سنا پاک دی سبحان الله عما یصفون سبحان الله عما یشرکون پاک دی الله دا غنا چې کوم صفاتونه دا الله وایي چې دا وایي دا بیا څولې دی او دایله اختیارات ورګړي سوګ د باد ذمہ دار ګرځول سوګ سر هوږي او سوګ زیړي الله دې نه پاک دی چا الله اختیارات دې ورګړي سبحان الله عما یشرکون پاک دی الله دا غنا چې دا الله سره نوري صدر ګرځي الله سره صدر کړیو سوګ د باد ذمہ دار او سوګ سر هوږي سوګ زیړي او سوګ تبي اب په بازي کلو کې چې جناب او دیدا نو شرط به کې خودو
چې دا به د خالي پرد پلاني بابا لذي منی کوئی بینا د اتوار پرد به پلاني بابا لذي منی کوئی بینا د پیر پرد به پلاني بابا لذي او زیارت پرد به پلاني بابا لذي صرف جمعې شپه به تا ته پرېږدو دا څه دینو دا څه طریقه وان چې زیارتونو وې دې اوسانو ښځو وارخطا که خاوندان لا څوک دي هسپتال ته څوک دي باباګانو لا روانې بابي دغسې او الله یې ورشوی دا الله سره بل څوک صدار ګرځولي وو دا یو جماعت او یو ډله وه چې هغې ته پنجریان وایي چې هغې خلکو ته د خدای توحید وښو د خدای یووالی ورته وښو او دې ته یې راولل چې راشئ د الله یو ګڼئ د الله شریک حصداري څوک نشته او د الله پاکي بیان کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک دی الله پستانه د الله باندې لګیایو او پاک دی الله چې هغه لوی ذات دی امام بخاری په دې خپل کتاب ختم کړ ځکه نبی علیہ السلام وایي چې من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخیری خبره د توحید نو جنت ته وځي قال لا اله الا الله که سبحان الله کبلای ذکر نبی علیہ السلام اخیر کی اللهم برفیق الاعلی قال اللهم برفیق الاعلی نو امام بخاری په دې ختم خپل کتاب د دې لپاره چې الله زموږ خاتمه په توحید کې او الله موږ د ایمان سره دنیا نه بوزي الله زموږ ټول د ایمان سره دنیا نه بوزي او الله زموږ اخره خاتمه په توحید کې چا چې دا پروګرام کړو الله دې هغه ډېر اجر ورکړي په دې ځای کې د قران او سنت خدمت کیږي زنانه مدرسه د نارینه دا جمعه دې او دا جمعه اوسنوي جوړ شو سبا نه ان شاء الله دې کې درس قران شروع کیږي په دې کې به جمعې موضوعي ټول محله والا هغه راځي او د دې مولوی صاحب نه یو ټکی قران وایي یو وخت راشي تاسو د قران عالمان شئ تاسو به قران په ترجمه زده کوي د قران نه خبردار شئ دعا وکړئ سوره مرګري چې ځای تراغلي دي کناري نه دی او که زنانه دي الله دې والله دې عظیم ورکړي چا چې دا پروګرام جوړ کړي الله دې دې کورنه د خیرونو د برکتونو ډکړي الله دې زموږ ټول نه د قران او سنت خدمت تر مرګ پورې والی